نن د پېښور په 11 کور کې چې یو فوجي مرکز دی په هغې کې یوه ډېره اهمه غونډه وشوه او په دغه اهمه غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي ورسره د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر یعنی د آی اس آی ډایرکټر جنرال او همدغه شان د پېښور کور کمانډر د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی دغه شان د نورو ټولو ادارو اهمو مشرانو سره پکې ګډون درلوده. چیف سکرټري هم پکې ناستو، مختلفه متعلقه وزیران هم پکې ناستو. د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په دې موقع باندې موجود و. له دې نه دا پته لګي چې دا یو ډېر غټ اجلاس و، په دې کې به ډېرې سنګینې فیصلې دوی کړې وي او وروستي راپورونه خو دا وایي چې یاره د خیبر پښتونخوا سهیل افریدي ورسره دا ومنله او د اګریمنټ یې ورسره وکړ چې موږ به په هر یو کار کې په یو پیج باندې یو او د قوم د دفاع او د قوم د سلامتۍ خیال به ساتو او ترهګري به بیخي ختمو. وروستي راپورونه خو دا وایي چې هغوی کوم بیانونه ورکړي دي چې وروستو بیا کوم بیانونه راځي نو خو بیا د هغوی خپل سیاسي بیانونه دي، خو دوی پر ټولو خبرو باندې سالا شوي دي. ورسره دام دا چې یاره په ملکن کې چې کوم لیویز دی هغه موږ په پولیسو کې بدلوو، هغوی له به نفریم ورکوو او د پی ایس ایل میچونه به هم په پېښور کې کوو. داسې ډېرې خبرې پکې وشوې. ځیلي کمیټې پکې جوړېږي، ځینې کسان به د یو اړخ خیال ساتي، ځینې کسان به د بل اړخ خیال ساتي. په اصل کې خبره دوستانو داسې نه ده. د خیبر پښتونخوا ترهګري چې کومه ده نو دا ډېره پیچیده ترهګري ده. د بلوچستان ترهګري او د خیبر پښتونخوا ترهګري دا په خپلو کې ډېر زیات فرق لري. په خیبر پښتونخوا کې د داسې کسانو حکومت دی چې هغوی ټي ټي پي ترهګره ډله نه ګڼي، هغوی افغان طالبان خپل دشمنان نه ګڼي، بلکې هغوی سره ډېر ښه تعلقات غواړي او ډېر ښه تعلقات یې ورسره پاتې شوي هم دي. دلته چې په خیبر پښتونخوا کې نور کوم کسان ټوپک رالي او ترهګري کوي، هغوی سره هم د تحریک انصاف څه مسلې نشته. نو لہذا تحریک انصاف وایي چې دغه خلکو سره زموږ څه مسلې نشته، موږ ته به ذات خود څه وایي نه، بلکې زموږ دپاره خو یو قسم ګټور دي. زموږ دپاره خو هغوی زموږ سکیورټي هم کوي او افغان کډوال هم راله جلسو له رالیږي او ښه برابر د افغان چې کوم کاروباریان دي هغوی غټې پیسې په پېښور کې ګټي، د هغوی نه وله چندې ملي. نو هغوی وایي چې دا خو زموږ دپاره ښه روزګار دی، دا موږ ولې ختمو. هغوی تر اوسه پورې په دې باندې پوه نه دي چې دا د پاکستان د سالمیت د پاکستان د امنیه او د بقا خبره ده. هغوی اوسه پورې هماغه خپل سیاست کوي تحریک انصاف والا. خو په دې خبره باندې تاسو ځان پوه کړئ چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت یو با اختیاره حکومت نه دی او تاسو به وایئ چې ولې نه دی. د تحریک انصاف خپل مشر بنسټګر بانی عمران خان هغه په جیل کې دی. دغه شان د تحریک انصاف که نور کم کسان دي لکه سلمان اکرم راجا شو، نور شو محمود چکزی شو، بل شو هغه د جیل کې خو نه دي، د جیل نه بهر دي. خو کم خلک چې د پاکستان نه بهر ناست دي چې په هغې کې عمران ریاض راځي، په هغې کې جبران الیاس راځي، چې په هغې کې شهزاد اکبر راځي، چې په هغې کې شهباز ګل راځي او نور داسې په بې نومونو داسې کسان شته چې نومونه هم نه دي معلوم. خو د هغوی سوشل میډیا اکاونټونه چې تاسو وګورئ نو هغوی په لکونو فالورز لري. دغه کسان چې کوم دي دا د تحریک انصاف د ملا تیر دی او هغوی د هغه ځای نه د تحریک انصاف دپاره پالیسي جوړوي او په هغه پالیسۍ باندې به د تحریک انصاف حکومت چلیږي. اوس که هغوی په کم ورځ په دې خبره باندې پوه شو چې د سهیل افریدي او د فوج او د وفاقي حکومت یو بل سره سمه شوه او د تحریک انصاف صوبایي حکومت په اصلي معنو کې د ترهګرو ګریوان ته لاس ورچوي، نو تاسو وګورئ چې هم د هغه ورځې نه بیا د سهیل افریدي نه ویلن جوړ کړی وي او بیا د تحریک انصاف تقریبا ټول کارکنان چې کوم دي نو دا د سوشل میډیا په ذریعه باندې 95% خلک دا د هغې بهر نه کنټرول کیږي، جبران الیاس او دغه خلکو په ذریعه باندې. نو دا 95% کارکنان به راپارۍ د سهیل افریدي پر ضد باندې
او د سهیل افریدي نه به ویلن جوړوي. حالانکه زمونږ زړه دا غواړي چې سهیل افریدي دی د خپلو امنیتي ځواکونو سره پاکستان سره د پاکستان د عوامو سره د کلک ودرېږي او د دشمنانو ناوړه ارادې د ناکامه کړي. خو ګران کار په دې ښکاري چې د سوشل میډیا باندې ټوله تحریک انصاف ټول په سوشل میډیا چلیږي او د هغوی سوشل میډیا چې کومه ده هغه امریکا، لندن، یورپ د هغه ځایونه چلیږي او هغوی چې دوی لکم لاین ورکوي په هغه لاین باندې دوی ځي. نو لهذا سهیل افریدي سره خو ډېرو خلکو دارې ما تاسو ته چې ملاقات یې وکړ، خو تاسو وګورئ چې د دې ملاقات په هم هیڅ نتیجه نه راوځي، ځکه چې سهیل افریدي دونه توان نشي لرلی چې هغه د سوشل میډیا د تحریک انصاف د سوشل میډیا مقابله وکړي او یا د خپلو کارکنانو مقابله وکړي. عمران خان خو په جیل کې دی. نو دا پریکټس همسې فضول دی. تاسو ته پته ولګي په 2 4 شپږ ورځو کې یو میاشت کې 15 ورځو کې به تاسو ته پته ولګي چې دا پریکټس اسې فضول دی. که تاسو په خیبر پښتونخوا کې په حقیقي معنو کې زه د امنیتي ادارو ته وایم او زه د خاص کر وفاقي حکومت ته دا وایم چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې تاسو د معجزو په تمه یې، نو معجزې نه کیږي او د دې امکان هم نشته. هندوستان چې کم از کم $1.5 ارب بیل کړي دي صرف د دې لپاره چې په پاکستان کې ترهګري وده وکړي، نو هغه لیوني دي چې دونه پیسې ورکوي خلکو له. افغان طالبان په لاس کې اخیستي دي. مخکې بیا د یو ترهګرې پیښې 1500 روپۍ ورکولې، اوس ولې 1500 روپۍ ورکوي. په اماراتو کې ستا دشمنان ناست دي، په دوبۍ کې ستا دشمنان ناست دي، په هر ځای کې ستا دشمنان ناست دي او دغه ترهګرو له د هر اړخه لاجستیکي سپورټ، مالی سپورټ او ډیجیټل سپورټ ولا ورکوي. اوس خو د دې جنگ نه ډیجیټل جنگ جوړ شو. نو تاسو د دې نه په خپل اندازه ولګوئ چې سهیل افریدي په دې کې څه کردار ادا کولی شي. ښه خبره خو دا ده که فرض کو تاسو پاکستان او د پاکستان امنیت غواړئ، د پاکستان قومي سلامتي غواړئ، د پاکستان بقا غواړئ، د خیبر پښتونخوا کې ترهګري ختمول غواړئ، په اصلي معنو کې ختمول غواړئ، جرړې ویستل غواړئ، نو په دې ځای کې یو داسې موقته حکومت پکار دی چې هغه د وفاق سره او د فوج سره په یو پیج باندې وي او دا جنگ خپل جنگ وګڼي. دوی خو د ترهګرو ډلو نوم هم نشي اخیستی، ځکه چې بیا دوی یریږي دا بیا موږ وژني. نو لهذا د ما په تاسو ته دا خواست دي کوم چې د پاکستان واکداران دي هغوی ته مې دا خواست دي چې زما په شان یو قمقل سړی په دې خبرو باندې پیږي، نو تاسو پې ولې نه پیږئ چې دا جنگ دوی نشي کولی، دا جنگ دوی اوږدولی شي خو ختمولی نشي او هسې تاسو هم ځان سره خرابوي. دا چورلټې فیصلې غواړي او دا واضحه پالیسي غواړي او چورلټه پالیسي او واضحه پالیسي تحریک انصاف په دې حق نه لري. دا د هغوی سیاسي مجبوري ده چې نه لري، نشي درلودلی، ځکه چې د هغوی بیا ټول هغه سیاسي لوی محل جوړ کړی دی هغه پکې بیا لاندې راپروزي. لهذا په خیبر پښتونخوا کې یو چورلټ حکومت پکار دی، د ټیکنوکراټو د گورنر راج پکار دی، خو دا موجوده گورنر د هغې لپاره فټ نه دی. د دې نه علاوه یو داسې تندریز گورنر په دې باندې لګول پکار دی چې هغه فیصلې کولی شي او هغه د جنرال فضل حق کم از کم خصوصیات چې په هغه کې وي، جنرال فضل حق په تاسو پیژنئ چې د هغه خصوصیات په هغه کې وي، داسې یو کس لګول پکار دی او هغه له بیا ډېر تکړه کابینه ورکول پکار دي چې هغه دا جنگ خپل جنگ وګڼي او بیا تاسو وګورئ چې دا جنگ په 2 میاشتو کې دا خیبر پښتونخوا صفا کیږي او که نه صفا کیږي. په 2 میاشتو کې دا درځي چیلنج درکوم، په 2 میاشتو کې به دا خیبر پښتونخوا د ترهګرو نه صفا او صفا وي. خیبر پښتونخوا حکومت، د خیبر پښتونخوا پولیس، د خیبر پښتونخوا عوام، د خیبر پښتونخوا خلک، د خیبر پښتونخوا بیروکراسي کې په لویه پیمانه باندې اوکاړ پیچاړ کیږي. دې کې به هغه کسان لرې کیږي د جنرال فیض باقیات تر اوسه پورې په دې کې ناست دي، په پولیس کې ناست دي، په بیروکراسي کې ناست دي، په هر ځای کې ناست دي. دا باقیات په ختمول غواړي.
بیا د هغې نه پس د وفاقي حکومت ملګرتیا او د فوج چورلټه ملګرتیا. دا څو شیزونه به تاسو کوئ، د هغې نه پس بیا تاسو دغه تکړه ګورنر ته پرېږدئ، 2 میاشتې 3 میاشتې چې تېرې شي بیا راشئ چې یوه پرامنه پښتونخوا درله درکړو، او که بیا پکې تاسو الیکشن یې کوئ او که هر څه پکې کوئ.